مسلمان او د کافر پہچان چې دی هغه مونځ دی. مونځ دی. فقه کتابونو کې شاذ و نادر دا مسله شته دی چې که چېرته یو کس پیدا شو او دا پته یې نه لګي چې دا مسلمان دی که کافر دی، اوبو راوړی دی، پته یې نه لګي، اوس پې جنازه کوو که بیا نه کوو. فقه مسله ده، فقهي مسله ده چې یو داسې سړی دی چې اخوا علاقې چې کمې علاقې نه اوبه را روانې دي یا کم ځنګل دی هغه طرف ته کفار هم دی او دی خوا مسلمانو ملک دی، مسلمانو علاقه دی، یو سړی پیدا شو، جنازه به کوو که به نه کوو. نو علماء کرام فرمایي چې چونکې مسلمان چې وي هغه باندې د مونځ خامخا نښې وي، خامخا نښې وي، په کافر باندې نه وي. نښې څنګه وي؟ نښې داسې چې زنګنونه تاسو وګورئ، په زنګنو باندې به نښې وي، دقسې په ګسې خپې باندې به هم نښې وي. که دا نښې وې پې او تاسو ګمان پې راتلو بیا جنازه ادا کوي، کنې داسې یې ښخ کوي، جنازه یې مه کوئ. نو چې یو سړی په هفته کې یو مونځ کوي د جمعې، هغه به څه په زنګنو نښې جوړې شي؟ نو دا ډېره افسوس خبره ده.